رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی ابو هريره رضی الله عنه نا روایت ده اکثر ذکر حازم اللذات یعنی الموت د خوندونو د مزو ختمون کې یو سیز ده هغه ډېر یادوي وای هغه مرګ دی مرګ ډیر یاد ساتي او بیا انسان با د ژوندۍ څنګه تیری نو یو دوه خبرې دا غي ډیر خیال ساتل پکار دي یو چې انسان په صحت کې تاوانی نشي بل په فراغت کې تاوانی نشي الله دې صحت درکړي دی نو په دې کې خیال کوو چې د الله نافرمانه مکو بلکې عباداتو کا الله رضا کوي صحت ډیر لوی نعمت بل خلکو سره وخت نه فرصت فراغت ټایم خلکو سره نه نو الله دل ټایم درکړي وي وخت دل درکړي وي دا غنیمت وګڼه او دې کې ځان تاوانی کوما نقصانی کوما دوه سيزونه صحت او فراغت او سب ډیر یادو مرګ او کله چې مونږه مثال د چا جنازې لړو او بیا قبرستان ته لاړو نو حالت کې عبرت حاصلول تاسو ګورئ چې صحابه با قبرستان کې څنګه طریقه د صحابه چې قبرستان ته ولاړل دا غي بس کیفیت او څه حالت به د عثمان رضی الله عنه یو غلام دی هغه فرمای وای کله چې عثمان رضی الله عنه دی به یو قبر سره ودرېدو نو دومره به وجړل چې دا ګیره به لندش ولا نو چا ورته وی چې کله چې جنت خبرې کیږي او د جهنم خبرې کیږي نو ته دومره نه جاړې او چې قبر خواله راشي نو ډیر جاړي نو هغه ورته وی چې یقینا د الله پیغمبر فرمایلی دي چې ان القبر اول منزل من منازل الاخره چې قبر خو د آخرت د منزلونو نه اولنې منزل دی څوک چې دلته خلاص شو نجاتی موند نو د دین بعد به هغه ډیر آسان وي او که څوک دلته کې خلاص نشو دلته کې نجات نه موند نو د قبر نه بعد چې کوم سلسله دي هغه د دین او بیا ډېرې زیاتې سختې دي ټول سلسله ډېرې ګرانې دي او سختې دي ګوره دلته ویل شي چې قبر نه بعد هغه حالات ډېر زیات سخت دي او نبی صلی الله علیه وسلم د قبر عذاب باره کې دا ویلي دي چې څومره سيزونه ما لیدلي دي د قبر هغه سختی ډیره زیاته سخته ده یعنی مطلب دا دی چې الله رب العالمین ما ته کوم عذابونه د خلکو خودلي دي نو قبر کې هم ډیر زیات سخت عذاب دی د قبر حالت هغه ډیر زیات دی یری دی ډیر دی یری دی شیطان خلکو پسې شي نو عذاب په دې قبر کې دی او بر قبر کې دی او دې ځای دی او دې ځای لکه دې کې څه کوي عذاب خوشته کنه نو داسې کارونه کوه چې د عذاب نه به بچ شي د قبر عذاب نه بچ شي او هغه زندگی خسته شي او دا داسې مسله ده چې د قبر یا د زنګدن یا د قیامت زندگی په نسب باندې په مال دولت باندې په هیڅ چیز باندې سوا د ایمان او عمل صالح نه نیک عمل نه نشي خسته کېدل د حدیث ته وګورئ کله چې د آیت رااله چې وانذر عشيرتك الاقربين اے پیغمبر خپل نزدیک خپلوان دی وی روا د الله د عذابونو نه نو نبی صلی الله علیه وسلم خپل په پوته وی چې اے صفیه د پپونو صفیه
خپل لور ته وی یا فاطمه ای فاطمه بلکې ټول راجم کړ خپلوان هغه ټول ته وی اے د عبد المطلب بچو د نیکو کړه د پلار نوم عبد الله او داغه پلار نوم عبد المطلب نو اے د عبد المطلب بچو انی لا املک لكم من الله شیئا زغور استاسو د پاره د الله نه هیڅ اختیار نه لرم لور ته وې پپوګانو ته وې ترونو ته وې هیڅ اختیار تاسو د پاره نه لرم ها دنیا کې ک الله مال را کړی دی تاسو ته د مال څخه ضرورت رااله نو سلونی من مالی ما شئتو تاسو چې کلم خوخی تاسو ته د پیسو څخه ضرورت نو ماته وای هغه د لکول شم د آخرت کې زو تاسو سره شم کوله خبره بالکل واضحه ده د اسلام صرف په نسب وغیرہ په دی باندې نشي خلاصېدل بیا د خپل ګناهونو باندې هر وخت فکر پکار دی او جړه پکار دا ابو هريره رضی الله عنه نا روایت ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي لا یلج النار رجل بكى من خشيه الله هغه کس به جهنم ته نزي چې د الله د یری د وجې جړلی وي تر دې چې په غلانځ ته واپس لاړ شي یعنی څنګه چې دا په غلانځ ته واپس نشي تللی دغه رنګ دا کس الله به جهنم ته نه بوزي سوچې د الله د یری نه جاړي رب العالمین د یری نه جاړي ولا یجتمع غبار فی سبیل الله او هغه کس چې په جهاد کې د الله په لار کې پاغه باندې دوړه لګېدلې ده نو د باندې الله د جهنم هغه لوګي نه راوځي هغه په نه لګي هغه نو الله بچ ساتي جهنم نو بچ ساتي سسه کوم عملونه یاد کړل جهاد فی سبیل الله او د الله د یری د وجنا جړه کول جړل خلکو د چا په یاد کې جړل زده کړی دي د چا په درد او غم کې او تکلیف کې جړل زده کړی دي س نقصان او تاوان کې جړل زده کړی دي او حادثه پیراشي سخپلوان محبوب وفات شي جړل زده کړی دي هغه چې کوم ډیر د ثواب جړه ده د الله د یری نه جړل هغه کم ده دا ډیرول پکار دي نورې جړاګانې به کمی شي د الله لپاره چې جړه ډیر شوله نو نورې جړاګانې الله غي انسان له کمی کی او چې د الله لپاره جړه کم ده نو انسان هر وخت جاړي د نورو سيزونو د لاس په دې کې پروت وي بل خبره ده چې قران او حديث نه د الله عظمت معلومول لوی معلومول او د جهنم او د قیامت او د قبر عذابونه معلومول دي د پاره چې انسان وهري زړه کې یره پیدا شي نبی صلی الله علیه وسلم یو ځل یو فرمایل دا ابو ذر رضی الله عنه حدیث ده وزاغه سوینم چې تاسو نه وینئ هغه سو اورم چې تاسو نه اورئ وی اسمان چریارو کو د کټ کې چې څنګه سکینه د आवाज وته وي اسمان او لایق ده چې چریارو کې زکوي سلور ګوتې ځای په اسمان کې داسې نشته دی چې هغه خالی وي سلور ګوتې ځای مگر ملائکی دی یلتا چې الله ته سجدي لګولې دي ټول دا دومره لوی اسمانونه تاسو ګورئ جبهته لله ساجدا خپل تندیل لګولې دي الله ته په سجده پراته دي فرشته والله قسم په الله پیغمبر وای کچره تاسو پوښوي باغې په کم چې زه پوهایم نو ډیر لګ بو خان دی او ډیر زیات په بیا جاړي او تاسو په خپل بسترو باندې خپل خزو سره مزي وانخلي او تاسو به شاړو بیابانو ته لاړ شي او الله ته بزاری او فریادونه کوي کله چې دا حدیث ابو ذر رضی الله عنه واورید ارمان یو کاش چې زه یو ونه او پرې کړی شوی بس یعنی ونه بوټو سره حساب نشته چې زه یو ونه او بیا به چا پرې کړی نو چا په کار براغل خو یې رید سخت
نو داسې حالات چې دي چې نبی صلی الله علیه وسلم قسم کړی تاسو په دې حدیث پوه شئ یعنی کوم چې الله رب العالمین پیغمبر ته خولی او کاغه یو انسان ته پته ولګي نو واقعي دا کار به پیوشي چې بالکل خوندونه به ټول ختم شي شاړو بیابانونو ته ولاړ شي او بس زاری او فریادونه به کوي رب العالمین ته داسې حال به پیوشي او خنداګانې به کمې شي او جړاګانې به ډېرې شي نو د دې لپاره دا ضروری ده چې موږ د خپلو خبرو کې هم هغه کنټرول وکړو احتیاط وکړو دروغ وغیره د دین لري کو لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یو کس یو خبره کوي پاغي پروا نه کوي حالانکه هم داغي په جبانه جهنم ته ورځيږي بل حدیث کې راغلي دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه کس ته تباشي چې خبره کوي دروغ خبره کوي د دې لپاره چې خلکو خاندي ویل له تبادشي ویل له تبادشي سو پیره وي درې ځله وي چې هغه کس دې تباشي هغه دې تباشي هغه دې تباشي چې دروغ دې لپاره وي چې خلکو خاندي اندازو لګو یو کس یې زه دروغ واما س جوړوم ځان نه چې خلکو خاندي خوشاله بشي نیت خو خدای چې خلک خوشاله شي خو لیکن دروغ وي داغي دا دومره نبی اسلام غوسه شوی دی او دومره خیری کړی نو دا عام دروغونه چې خلک وای څومره بد حال د دې بس کی نو پټوکو کې مزاق کې به دروغ نه وای دا مسله شو دیمه مسله هغه ډیر اهمه ده کدا سوکی کدا ماشومان ته یریدل تاسو دې ته وګورئ دی حدیث ته لکه تاسو اکثر ګورئ خاص کر معاشرو کې دا شي یو کس مړ شي نو چې مړ شي نو دغه خاندان کې او مور او زنانو خاص کر خوبونه شروع شي ما خوب لیدلې ما داسې خوب ما خوب ټیک دا چا لیدلې وي نو صحیح ده لیدلې خو کچا یو خوب نه لیدلې او دروغ وي دا هم دومره غټه ګناه ده نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې د خوب په باره کې دروغ وي او دروغ خوب بیان کو نو قیامت پر رب العالمین با دته وی یادې زنانه ته چې دا د وربشي دو دانی دي د غټه ورکا سو پرې غټه نه ورکړي ستا عذاب په نخلصي نو د وربشو دانو له وسه غټه ورکی نو دیو جنا په دې هر معاملې کې خیال هغه ساتل پکار دي دا نه چې انسان وي مړ خوب دی نو کدی کې زه اسی ځان نه جوړ کما او هم دې کې څه مسله وای نه څومره خوب چې تا لیدلی بس هغه بیانول شي دا غي باره کې احکام دی هغه جدا درس دی چې کوم خوب بیانول شي کوم نشي بیانول نو د دې خبرې خیال ساتل ډیر ضروری دی او محدثینو په دې احادیث باندې باب تړلې ما جاء فی قلة الكلام کمی خبرې کول کله چې انسان هغه سره خبرې ذهن کې زړه کې دماغ کې خبرې هغه دیو کې کني غلي دی شي یا خو خبرې کوا یا غلي وسی دو ملګرو کې چې دواړه په دې عمل کوي جنگ به نه راځي خزه خاون کې په دې عمل کوي جنگ به نه راځي که گاونډیان په دې عمل کوي جنگ به نه راځي چې خبره کوي او یا غلی چې بد خبره څنګه زین تراله فورا د حدیث راولي زین ته چې د الله پیغمبر ویلي چې خبره نو کوا کني غلیا نو سبي ډیر خیر به ډیر مسائل به حل شي چې فورا د انسان ذهن ته دا راشي چې ما ته خو د خو خبرو اجازه شته او د بدو خبرو اجازه نشته
هغه غصه بد شي دی هغه هم کنټرول کی کنزل خلی لراغلی هغه هم کنټرول کی غیبت خلی لراغلی هغه هم کنټرول کی الزام پچا لګي تهمت لګي هغه هم کنټرول کی بیا حدیث دی د دنیا د سپکوالی مبارکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي لو كانت الدنيا کچری دنیا د الله په نسبانه د ماشي د وزر برابر حیثیت لرله د ماشي د وزر برابر نو یو کافر لبهم یو ګټ وبنه ورکړي خو لیکن د ماشي د وزر برابر حیثیت د الله په نس د دنیا نشته ده نو دیو چې تو ګوره کافر ولې خړی ورکړي هوان ده سپکه دنیا ده بل حدیث ده مستورد په نوم باندې یو صحابي ده سنومه ده مستورد رضی الله عنه لاشنانو نه مستورد رضی الله عنه هغه چې موږ کسان روانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره نو یو ځای کې یو مردار پرته وای نه ساروي مرشه چا غرزول نبی صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې دا مردار دا پاغي د چا چې وا دا ساروي د چا چې وو پاغي با د سپکه ونه ځکه غرزولې ده نو هغه وی چې او د الله پیغمبره یدا د هغه په نسبانه یو سپک شو یعنی مردار چې نو سپوسه کوي نو ځکه غرزولې ده دا مردار ځکه غرزولې ده نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي الدنيا اهون على الله من هذه على اهلها سچ د دې مردار دا چې د چاوا او غیب زردر لګیدو غرزولې ده دا غیب په نس د سپک شو نو دا دنیا د الله په نس باندې د دین هم زیات سپک شي یو مثال په ذریعہ باندې په کړه بل حدیث وګوره یو مثال لسور کړی شو چې دنیا مثال د ماشي د وزر سره او بل د مردار سره او بل وګوره نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي خبر شي دنیا هټوله ملعونه ده او سچې دنیا کې دي ټول ملعون دي یعنی د الله د رحمت نه لري دي د دنیا د الله رحمت نه لري دا سدي کې سدي هغه سیوا د اوسو سيزونو د الله ذکر او د الله د ذکر سره چې د ست تعلقي هغه باندې لعنت نشته عالم باندې لعنت نشته ده او متعلم باندې څوک چې د علم زده کوي د درې سيزونه نبی صلی الله علیه وسلم او د ذکر سره تعلق ولې سلور دا ذکر کړ نبی صلی الله علیه وسلم یعنی دنیا کې د کولو کار څه ده د الله ذکر یعنی قران او حدیث د الله دین سره تعلق جوړول او داغه په دې باندې وکیږي چې یا خو عالم شه یا شاګرد شه استاد شه یا شاګرد شه نو چا چې ذکر هغه د خي چا چې نه د ذکر هغه به زده کوي دغه طریقه نو د لعنت نه د دې سيزونو نه با انسان هغه بچ شي زه اکثر وایم چې لکه دلته یو څو کلونه وشول سوره وخت موږ الحمدلله لګیایو الله دې قبول کړي درس وغیرہ الله توفیق راکړي خدای چا چې څو دعا یادولې سموز سبق یا جنازي سبق یا نور نو تاسو سټه مم کزو مازیګر یم ماسپخین یم سحر یم نو تاسو ویل شي چې ما سره ماته مس شروع کړه بل څه نو فائدہ او چتول پکار یعنی د علم چې موږ علم زکو قران او حدیث هغه زکو خپل عبادت هغه زکو او په شریک باندې موږ ټول زوم رب العالمین ته پیش کېدو والے او تاسو پیش کېدو والے او هغه کس ته چې په غرض باندې کامیاب شي هغه د چې قیامت پر څخه ثابت شي
والله دې موږ ټول ښه ثابت کړي. بل مثال وګوره، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي لسمه 9 منټه پاتې شول، تاسو توجه برابرې. نبی صلی الله علیه وسلم یو ځلې مثال خلقو ته ورکړ چې دا دنیا د آخرت په مقابله کې دا سیده لکه سمندر کې ته ګوته ښکته کې او بیا دا ګوته راوباسي، دې سره چې کوم د اوبو دا ساس کې دا دنیا ده، باقی ټول سمندر دا آخرت. نو تا دا سویم مثال شو. اول مثال د سسر ورکړو ماشي وزه، دویم مثال مردار، یا دریم مثال دا د اوبو یو ساس کې. بیا بل حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الدنیا سجن المؤمن وجنة الكافر، دنیا د مؤمن جیل دی او د کافر جنت دی. جیل کې یو انسان چې دی صرف او صرف په دې خوشاله دی چې زه بدلته نه کله وځم کنه په بل څه خوشالي، او ته چې ځای کې پروت یا خوراکونه کوا دا کوا دا کوا، او څه کوي چې ازادي نشته بهر نشه. نو مؤمن انسان چې دی هغه ته اصل خوشحالی هغه به علم ملاویږي چې کله د دنیا د جیل نه وځي او داسې وځي چې باعزت وځي او رب العالمین ته مخامخ شي. دیو چې خو هغه شهیدان مبارک راځي چې هغه به بار بار وایي چې مونږ بیا ځو دنیا ته. وجه دا ده چې د جیل نه د خلاصېدو کومه خوشحالي ده هغه ډېره ناشنا ده، او دا غرنګي د رب العالمین پړمبي ځل د کتو کومه خوشحالي ده هغه ډېره ناشنا ده، او دې ته رب العالمین دیدار نصیب شي شو داو، نو دې هغه لومبي نظر هغه خوشحالي دا واړي. دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، په جیل کې څوک ګیلې کوي چیرې دانش دی دانش دی الکه ایستو څه ډیفنس کې نه ته جیل ته راغلی. جیل کې ټول نو چت کار چې وخت په دې پیتیریږي ستاسو په خیال کم یو داسې صفت ده کاغه پاغي قیدی کې رااله دغه وخت په خطرېږي کینو نه بتیریږي. ها اسه عام د دنیا صفاتو کې چې د سو کې چې هغه وخت په بیا خطرېږي. اور وای یو څو مثالونه یو قیدی د جیل تلاړ او ورته ویل کیږي چې 15 په کال تا باندې قید خته او سغال ته وخت لري هغه کې په کارونو کېږي هغه کې خپل ټیمي د ټیم پاسې دل د ټیمو د کېدل دا مختلف حساب کتاب هغه پاره کې وخت لري نو دغه وخت به صحیح څنګه تیری چې سزاګانې په نورې ونه خيږي جنگونه پکې رانه شي جیل کې خطرناک جنگونه کی صحیح جیل کې کله کوئی ماده قرآن ته اصل خبره دا ده چې کم کس چې جیل ته لاړ او ته صبر کو صبر نو وخت به تیری او که یو سره جګړه په یو کار شکایت او په بل احتجاج نو نور کیسونه په سیوا کیږي او نور سختی وکي. نو دنیا دی جیل کې کسو خ زندگی غواړي بس صبر دی کې دا زندگی وخشي مزیدار بشي. هغه تاسو پرون حدیث اوریدلو چې نبی صلی الله علیه وسلم قسم کړی دی په دې خبره که یو کس باندې ظلم ومشي او د صبر وکړو نو په الله مې قسمی چې الله بدل عزت سوا کوي. دا د الله پیغمبر قسم کړی. نو مقصد دا دی که څوک تاسو نه تاسو کې چیرې داس یو عمل لا توخه کاغذ کوما او دنیا دا زندگی می خسته شي بس تو صبر کوه صبر
ډېر ضروري شی دی. نو رب العالمین دې موږ له توفیق راکړي چې موږ قرآن او حدیث هغه زده کړو او د الله ذکر کوونکي هغه خپل هم جوړ شو او کوم چې الله والا خلق دی عالمان دي علما دي د هغې قدر او عزت او احترام وکړو او د هغې نه دین زده کړو او د عمل کولو هغه کوشش وکړو. الله دې موږ ټول نه رضا شي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم.